نو ښه سوچ ښه الفاظ جوړئ، خولې نه به د ښکلې الفاظ وځي، ځکه سوچ دی بهترین دی، نو خبرې به هم اعلی او قیمتي او بهترین کې، او چې الفاظ د اعلی او قیمتي دي ښه الفاظ دي نو دا الفاظ تعبیر کوي د اعمالو نه، نو اعمال به دې قیمتي، اعمال به دې ښي، او چې اعمال دې ښه نو معاشره کې د کردار هم ښه دی، چې کردار د معاشره کې ښه دی نو اخلاق دې ښه دي، او چې اخلاق دې بهترین دي نو شخصیت دې اعلی او قیمتي دې محترمو. څوک دا نه غواړي چې یاره یو انسان دې زما په باره کې منفي سوچ وساتي، دا څوک نه غواړي محترمو. قرآن کې الله وی یا ایها الذین آمنو، هی هغه کسانو چې ایمان مروړی دی، اجتنبوا کثیرا من الظن، الله وی تاسو ډیر د ګمانونو نه ځان وساتئ، ان بعد الظن اثم. او زه به یو جمله ووایم محترمو، امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل چې اے منافقان، منځونه به منافقانو کول، زکاتونه به منافقانو ورکول، اول سب کې به امام الانبیاء سره ولاړو، د بیت الله نه به تاویدل. محترمو داسې نیکي نه وه، جهاد کې به کله کله شریک شو، څومره اعمال چې به کېده د امام الانبیاء سره ولاړو، لیکن په دغه کافرانو کې، په دغه منافقانو کې یو شی و چې هغه د دینه منافقان او کافران جوړ کړي. زما پیغمبر د لسان نبوت نه جمله وفرمایله ایاکم والظن فإن بعد الظن اکذب الحدیث، ځکه دا ګمان چې دی، بد سوچ چې دی، دا ستانه منافق جوړی، دا ستانه فاسق جوړی، دا تا بد کرداره کوي معاشره کې، دا تا بد اخلاقه کوي په معاشره کې. بلکې د قرآن یو جمله تاسو ته وایم، زما رب قرآن کې تذکره وکړه، یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. زما پیغمبر زما رب قرآن کې جمله وفرمایله، یو انسان چې تا ته راغی د بل انسان په مقابله کې تاسو ته بده خبره وکړه، د هغه په سر تا ته بد الفاظ وویل، د هغه په باره کې تا ته د هغه شخصیت بدنام که، په هغه باندې تور ولګو، په هغه باندې تهمت ولګو، هغه تا ته ذلیله که، هغه تا ته بېعزته که. زما رب قرآن کې د داسې انسان نه په یو شی سره تعبیر کړی دی چې یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. زما رب قرآن کې تمام قرآن کې یو جمله فرمایله چې دا انسان په تاسو کې فاسق انسان دی. محترم کوم انسان چې بدګماني پیدا کوي، قرآن کې الله وی دا فاسق دی، فاسق. محترم توجه شته دې جملې ته. ما وی منګ او تاسو یو کس دا نه برداشت کړو چې زما په باره کې د یو انسان منفي سوچ وکړي. هر انسان وی یره چې زما په باره کې د خلک خوشفهمي، دا د خوشفهمي ده چې خلک په ما باندې ښه ګمان کوي. هر انسان دا غواړي ما ته وښیه معاشره کې چې یو کس ووایي چې یره چې دا خلک دې زما په باره کې که څه وایي نو وایي. هر انسان په ظاهر وي خو پړه کې به خامخا وي چې انسان دې په ما ښه ګمان کوي. محترمو نو تا نه تپوس کوم، ته څنګه د بل مؤمن په باره کې بد ګمانۍ او بد بیانۍ کوې؟ محترمو ته څنګه برداشت کوې؟ قرآن ګوره زه به یو جمله ووایم، معاشره څه سره اصلاح کېږي؟ زموږ معاشره او سوچونه ولې برباد دي؟ منځونو کې ماته لذت نه راځي، سکون ماته نشته، خوبونه زه کومه نو ټیبلټ اچوم. محترمو اهمه وجه علما کرام دا وي ستا سوچ غلط دی، فکر دی غلط دی، ستا منځ کې لذت نشته، عبادات کې خوند نه درځي، د هغې وجه دا د سوچ دی ګنده دی او د بل مؤمن په باره کې بدګمانۍ. محترم د بل مؤمن په باره کې بدګمانۍ چې کله ستا سوچ اصلاح شو، ستا زړه ته به سکون میلو شي، په عباداتو کې به درته سرور میلو شي، په خوبونو کې به درته داسې خوبونه راځي محترمو چې هغه ستا د معاشرې بهترینه عکاسي به کوي. او که داسې نه وه سوچ د بدو محترمو د بل مؤمن په باره کې بدګمانه وي. محترمو تاسو ته یو عجیبه جمله نه ویم، مونږ او تاسو وګوره شرمونه شرمو، قسم دی یو مؤمن مې لیدلی نه دی او شرمونه شرمومه، کپړې ترېنه وباسم کپړې. عیسی علیه السلام په لاره تېرېده، یو انسان یې ولیده چې غلا یې کوله. څه یې کوله؟ اواز رانغی لکه چې دی دا کوم چې ودرې دي اواز را کې څه کوله؟ ماشاءالله ټول ودوي ښه غلا یې کوله.
نو عیسی علیه السلام پې باندې راغی د لاس نه ونیو وایي څه کوې وایي اسم نه کوم وایي غلا دې کوله نو هغه ورته قسم وخوړه وایي زما دې په هغه ذات باندې قسم وي د چا په لاس او دست قدرت کې چې زما سا ده قسم دې که مې غلا کړي نو عیسی علیه السلام په خپلو سترګو لیدلې مو او جملې څه وویله پیغمبر وایم جي د پیغمبر جو په خپلو سترګو یې لیدلي و چې غلا یې کوله ستاسو څه خیال دی د پیغمبر سترګې دوکه خوري عقیده شته داسې د پیغمبر سترګې دوکه خوري نه خوري غلا یې کوله عیسی علیه السلام ته غلا دی کوله وایي قسم دی که مې کوله ښه لیده وایي ښه وایي ټیک د ته صدق ته رښتیا وې او کیدی شي چې زما د سترګو غلط لیدل کړي قربان شم د انبیاو هغه چې دا خبره اورې د اصلاح شو وایي حضرت غلا مې کوله خو چې ستا دا دغه مې ولیدل ګمان په خپل ځان باندې چې ښه دې ولیدم چې غلا مې کوله او ودې وي چې ته رښتیا وې زه دروغجن یم زما نفس به دوکه شوي او سترګې به مې دوکه شوي وایي قسم دې متاثره کړم قیامت به سبا شي خو غلا به ونه کړم سبحان الله ووایم محترم سلام